بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس إلى الصيد وعلى الاستعلاء نحو زيد على السطح. دې عبارت کې مصنف 12 نمبر حرف د حروف جرونه بیانوي. چا عن ده او عن دا د مجاوزت د پررسي. عن د مجاوزت په معنی باندې رسي او مجاوزت تجاوز ته ویل شي. ٹھیک ده کنه؟ نو چې عن د مجاوزت د پوری مطلب به سوي چې مو د مدخول نه شي تجاوز کړی ده. لکه رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس الى الصيد، माना به شي मैंने तीर कमान से शिकार की तरफ फेंका. पोशे وشي د بلنا تیرې دل او تجاوز کولو څو صورتونه دي؟ 3 صورتونه دي. پوه یو شی چې د بل شي نه تیریږي تجاوز ته کوي نو دې ټول 3 صورتونه دي. سوره 3 یو دا چې دغه شی د عن د مدخول نه زایل شي یو بل شي طرف ته لوړ شي. لکه رميت السهم عن القوس الى الصيد، نو تیر د قوس نه د کمان نه اوته لکنه په دریم شي دا لوړه. پوه دویم صورت دادا چې د عن د مدخول نشه زایل نشي خو دریم شي دا ورسیږي. لکه اخذت عنه العلم، نو سوګرا د چانه چې کوم کس علم حاصل کی نو معلم نه علم ختميږي نه ته ختميږي کنه نسی او بل کس ته خو ورسی کنه. دریم صورت شدا چاشه د عن مدخول ته اون رسیږي بلکې دغه نه زیل شي دریم شي ته ورسیږي، دغه نه زیل شي او دریم شي ته ورسیږي. لکه ادیت عنه ادینا، وسوګرا مو دین ادا کړ د مدیون نه. ٹھیک ده کنه؟ نو هغه ته خو نه رسیده کنه، یغه نه لوا بل کس ته ورسیدله. ساکب مونږ دین و مو چې ادیت عنه ادینا، مو د دې طرف نه دین ادا کړل. اوس مو چې کوم دین ادا کړل ته ورسیده ته ونه رسیدله خو چې تو باندې چې چاوه هغه ته ورسیدله. پوه شئ په دروړو صورتونو باندې. وعن المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس الى الصيد وعلى للاستعلاء. د 13 نمبر حرف د حروف جراونه اغا اعلی ده او اعلی د استعلاء د پررسی. باب استفعال نه په معنی بلندی کو طلب کرنا، بلندی طلب کول. په دې کې اعلی چې د استعلاء د پوروي نو دا په دې خبره دلالت کوي چې مو مدخول د پوسه څه شي ده. پوښي خوا د مدخول نما قبل یا بعد وی عن چې استعلاء د پوروي نو دا په دلالت کوي په دې خبره باندې چې مو د مدخول نه څه شي اوچت ده. اوس د استعلاء دا عام ده، کله به حقیقتا وی او کله به حکما و مجازا وی. حقیقتا مثال لك علی زید علی السطح، حقیقتا مثال بشي زید علی السطح او د مجازا مثال بس شي علیه دیننا. نو دې وګورئ اوس زید په ول مثال کې زید علی السطح د مقدم دی علانه ده او علیه دین کې د مؤخر ده. نو مو ته وی کنه چې کدی علانه مقدم وي او کا مؤخر وي. پوه په هر صورت کې به استعلاء د پر ارتدای شي. ٹھیک شول. وقد يكون عن وعلى اسمين، کله کله به عن وعلى اسم وکي کیږي. مطلب څه شول؟ اصل خو په دې کې دا چې د حروف وي، حروف جر وي، خو کله کله د اسم وي، کله کله څه وي دا اسم وي. نو کله به د اسم وي چې کله په دې باندې حرف جر من داخل شي. څه به داخل شي؟ حرف جر من په داخل شي. نو په دغه وخت کې به عن وعلى د به اسمي وي. عن وعلى به څه وي دا اسمي به وي. او عن په معنی د جانب وي او علا په معنی د فوق وي. علا په معنی څه وي؟ فوق وي. لکه
جلست من ای یمینه زه کېناستم دغه ښي طرف ته په معنی د جانب شو که نه ټیک شوله که نه په معنی د جانب او په معنی د طرف شوله ټیک شوله خو یا نزلت من علی الفرس نو علی په معنی د فوق شوله علی په معنی څه شوله فوق شوله په دې ځای کې د عن اسم د حرف نه ده او علی اسم ده حرف نه ده په اول مثال کې عن اسم ده او په دویم کې علی اسم ده نه کې د حروف دي پوه شویه وګورئ تعالی الاستعلاء علی به استعلاء د پر نحو زید علی سطح وقد يكون ان وعلى اسمين اذا دخل عليهما چې کله داخل چې په دوی باندې من جرا كما تقول جلست من عن يمينه ونزلت من على الفرس اي فوق الفرس ٹھیک ده کنه او د اول صورت کې جلست من عن يمينه اي جانب يمينه ونزلت من على الفرس اي عن فوق الفرس والكاف للتشبيه سوالسم نمبر حرف دی حروف جراونه کاف ده کاف د تشبیه دی پررسی یعنی کاف دلالت کوي په دې خبره باندې چې مو ما قبل د مو د ما بعد سره مشابه ده مو ما قبل د مو د ما بعد سره څه ده مشابه ده پوه شئ لکه زید کعمر لکه څرنګه امر شجاع ده زید هم څه ده شجاع ده ٹھیک ده لکه څرنګه امر سخی ده د زدیم سخی ده لکه څرنګه امر امانتدار ده د زدیم څه ده امانتدار ده نو په شان دي چا ده امر ده پوه شئ اوس چې کله کاف د تشبیه پر استعمال وي نو په دې ځای کې څلور شان تاسو یاد وساتئ یو به مشبه وي یو مشبه به وي یو به وجه شبه وي بل به حرف تشبیه یا آله تشبیه وي مشبه چې د چا تشبیه ورکړی شي هغه ته مشبه ویلی شي او مشبه به چې د چا سره تشبیه ورکړی شي وي پوه شئ او وجه شبه چې د کومې وجه نه تشبیه ورکړی وي لکه شجاعت سخاوت وغیره ټیک ده و ادات تشبیه لکه کاف حرف تشبیه ادات تشبیه علی تشبیه آسان نه کنه نو په دې مثال کې زید کا امرن زید مشبه زید شه ده زکه چې د زید تشبیه ورکړی سره امر سره و امر مشبه به ده او کاف حرف تشبیه یا علی تشبیه یا ادات تشبیه ٹھیک ده کنه او دوی منځ کې وجه تشبیه شه ده شجاعت یا سخاوت وغیره چې کوم وزائدتون کاف کله کله زائدار سي زید مطلب څه ده کچره کلام نه د کاف وګرځي نو معنی باندې به سره نه پریوزي لکه لیس کمثله شیء زیاده مطلب څه ده کچره کلام نه لام وګرځي نو معنی باندې به سره نه غورځي نو لیس کمثله شیء وليس مثله شیء دې دوه معنا یو ده وقت تكون اسما کله کله به کاف اسمی روسی کاف به اسمی کله وی چې په دې باندې حرف جر داخل شي او چې کله په دې باندې حرف جر داخل شي نو دا بیا اسم می په معنی دی مثلو بوي اسم به په معنی دی مثلو ٹھیک ده کنه دې مثال کې تا مصنف شعر پیش کړی دا یزحقن عن البرد المنهم ٹھیک ده خود شعر ایوه حصہ ذکر کړی دا نو پہله به مو شعر پورا کو ٹھیک ده پہله به کو شعر به پورا کو نو د شعر اوله کړی وبیذ ثلاث کنعاج الجم ده وبیذ ثلاث کنعاج جم یزحقن عن البرد المنهم ترجمه د شعر به څه شي وبیذ ثلاث کنعاج الجم تین سفید خوبصورت عورتیں کنعاج الجم جو بسینگ وحشی گاؤں کی مانند ہے یزحقن عن البرد المنهم میں ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں جو پگھلنے والے اولے کی مانند ہے الفاظ و تشریح ہم لگو گورے بیز دا صفت دا دی موصوب محذوب دی پورا نساء دی پر موصوب دا بیز جمع دی بیزادا ٹھیک دا او دا صفت دا دی موصوف محذوب دی پر جگہ نساء دا اصل کہ وہ نساء بیزن بیز ویلیشیم سفید خوبصورت عورتیں نعاج په وزن دی کتاب دی نعجتون جمع دا
چی جمع ده؟ انعاجتون جمع ده. وحشی گای ته ویلی شي. الجم د جمع جمع ده. اغي وحشی غوغانو ته ویلی شي چې ښکرې نه وي. یزحق نه پهل مضارع ده. یزحق نه پهل مضارع ده. جمع مؤنث غایب صیغه ده. یزحق نه مشتق ده په معنی هنستی ہے. البرت په وزن دی فرس ده به معنی اولا. المنهم دا د انهمام نه مشتق ده به معنی پیګلنا. او منهم معنی پیګلنے والا. شعر مطلب څه ده؟ په دې شعر کې شاعر دوی تشبیه ورکړي دي. یو د سفید او د خوبصورتۍ یو د سپینوالي تشبیه او د خوبصورتۍ تشبیه د سپینو بېخکرو ښایسته غوږونو سره ورکړې ده. او دویمه په لطافت کې او نظافت کې د غوښونو تشبیه ورکړې د څه سره؟ د ګلۍ سره، اولې سره. څه سره ورکړې ده؟ ګلۍ سره ورکړې ده تشبیه. نو شاعر یې چې داسې درې ښایسته ښځې چې هغه په حسن کې د هغې وحشي غوږونو په شان دي چې کومې سپینې دي او ښکرې نشته. پوه شي؟ او په خندا کې دومره ښایسته دي چې دوی غوښونه لیدلی شي نو ته به چې کا ګلۍ لیدلی شي. پوه شوې؟ که پوه نه شوې؟ که پوه نه شوې؟ چې کله دغه سپینې ښایسته ښځې خوندي نو داسې ده لکه دوی په خولو کې ګلۍ دي نه کې غوښونه. غرض د ذکر شعر څه ده؟ ځکه چې هغه د دې نه استدلال کولی چې دې کې کاف اسمي ده، کاف حرف جر نه ده. ٹھیک ده که نه؟ ځکه چې ان په داخل ده. محل استشهاد ان کالبرد دا محل استشهاد ده. ترکیب به څه شي؟ بیزون دا صفت ده د موصوف محذوف نساء د پوره. نساء موصوف د بیزون به صفت اول شي د نساء د پوره. ٹھیک ده؟ ثلاثون به صفت ثانی شي. کاف حرف جر نعاج مضاف الجم مضاف الیه. مضاف مضاف الیه مجرور بشي. کاف حرف جر دے پر جار مجرور متعلق شي کائنون پرے. کائنون اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دب صفت ثالث شي. نو موصوف اپنی تینوں صفت سے مل کر دا مبتدا شي. یزحقنا دا فعل مضارع ده. دکی ضمیر فاعل ده. هن ضمیر ده پکې. ان حرف جر کاف اسمی په معنی د مثلو مضاف. البرد موصوف المنهم صفت. موصوف صفت مل کر دا مضاف الیه شي د مثل د کاف په معنی د مثلو د پورا. ٹھیک ده کنه؟ مضاف مضاف الیه مل کر دا مجرور شي. جار مجرور متعلق شي از حق نه پرې. نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا خبر شي. مبتدا خبرون کا جمله اسمیہ خبریہ. پوښ په شاعر نو ما صدا عبدالله ابن روبا تمیمی. عبدالله ابن روبا التمیمی. مذ و منذ پنځلسم او شپږلسم حرف د حروف جراونه مذ و منذ ده. او دا دواړه د زمان د پره ثابت دي. یعنی دواړه د زمانې د پره سي. پنځلسم او شپږلسم نمبر حروف د حروف جراونه مذ و منذ دي. او دا دواړه د زمانې د پره سي. خو یا د ابتدا فی الماضی د پره سي او یا د جمیع مدت د پره سي. ٹھیک ده کنه؟ یا څه د پره سي؟ ابتدا فی الماضی د پره سي. لکه ما رأیته مذ رجبا چې په شعبان کې څوک دا وي چې مو د رجب د میاشتې نه دی. ٹھیک ده کنه؟ او کله د ظرفیت د پرسی په حاضر زمانه کې لکه ما رأیت مذ شهرنا.
ټیک ده یا منذ یومنا یا فی شهرنا یا فی یومنا پوه شوې دا ټول مثالونه دی ولا کېدلی شي پوه شوې وګورئ حول کاف للتشبیه کاف د تشبیه د پر سینه حزید کا امرن و زائدة وزائدرسي كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقد تكون اسما وكلا بدا اسمي كقول الشاعر يزهقنا عنك البرد المنهم ومز للزمان مز للزمان دي پرسي اما لابتداء في المزي يا ابتداء في المزي دي پرسي كما تقول في شعبان ما رأيته مضرجبا وللظرفيه وكلا ظرفيه دي پر فعل حاضر په حاضر کرسي نو ما رأيته مز شهرنا او مز يومنا اي في شهرنا یا فی یومنا د دې په یومنا او په شهرنا په معنی کې ده پوه شوې په اے مز او منزو دایسه دې پرسي ظرف زمان دې پرسي یا خو ابتدا په الماضی کرسي ٹھیک ده او یا د ظرفیت په حاضر کرسي کا په ابتدا په الماضی کې وی لکه څوک په شبان کې ما رایته مضرجبا او کا د ظرفیت دې پروي ٹھیک ده کنه په حاضر کې لکه ما رایته مشهرنا او منزومنا نو ما رایته مشهرنا د په معنی دی کې ما رایته فی شهرنا ده ٹھیک ده کنه او ما رایته منزومنا د په معنی کې د ما رایته فی یومنا ده ٹھیک ده کنه ومنذ للزمان منذ د زمان د پر دی اما ابتداء فی الماضی کما تقول فی شعبان ما رایته رجب او لظرفیت فی الحاضر نحو ما رایته شهرنا او منذ یومنا ای فی شهرنا او فی یومنا وخلا وعدا وحاشا 17 18 او 19 دا د څه د پرسي دا درې وړ د استثناء د پرسي درې وړ څه د پرسي استثناء د پورا یعنی دا په دې خبر دلالت کوي په دې خبره باندې دلالت کوي چې مو ما بعد د مو د ما قبل په حکم کې داخله نه ده ٹھیک ده کنه خلا عدا او حاشا دا درې وړ د استثناء د پرسي یعنی دلالت کوي په دې خبره باندې چې د مو ما بعد د مو د ما قبل په حکم کې شریک نه ده لکه جان القوم خلا زید وحاشا امر وعدا بکرین نو دې ځکه وګوره قوم ته د مجیت ولا حکم شوی ده کنه اے د مجیت حکم په قوم نه داخل ده کنه ٹھیک ده نو په دغه حکم کې سزید شریک نه ده د حکم سزید شریک نه ده اوس دا حروف کچری خپل مدخول ته جر ورکینو دا حروف جر دي که خپل مدخول ته نسب ورکړه نو بیا د افعال دي استثناء د پرسي پوښي وګورئ ته وخلا وعدا وحاشا الاستثناء هجاء القوم خلا زيد وحاشا من وعدا بکرین بس تمام